بسم الله الرحمن الرحیم. دا څو ورځې مسلسل د محمود خان پر بیانیه باندې چې په قومي اسمبلي کې کړې ده، پښتون او بلوچ دواړه پر ګایي شي. خو زه صرف پښتنو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې د محمود خان کوم عمل چې د کړی دی او د هغه پر د عمل کې پښتنو څونه نقصانونه وړي. د کراچۍ سره ورسېد، بیا د ټولو بلوچستان په علاقو کې ما ته 2 کاله مخکې مجلس د جنرال عبدالقادر سره بلوچ ډېر خلک ناست وو، پښتانه وو، بلوچان وو. نو ده ما ته ویلې وله بلوچان د دعا کوي محمود خان، او موږ چې هر څه بلوچان وکړو د محمود خان احسان څه موږ ځان نشو خلاصولی. ما ورته وویل څنګه؟ وله بلوچان پوهېد چې نو په یو شی نور معلوم نه، یو کاروبار کوی سو، نه لار ور معلومه نه تعلیمونه کول. محمود خان چې به ودرېدی چې پښتانه یا بلوچستان ګرده بلوچان وخوړل. بلوچان چې به چورت ووایي چې د مړ سره خو یو شی نشته، محمود خان وایي دا ګرده بلوچان و بلوچستان وخوړي. نو حتی چې په هغه وخت کې په ګوادر کې پښتانه په ټوله بلوچي تربت، پسني، خوزدار، کلات، ډالبندین، تفتان، یعنی په دا هر علاقه کې کاروبار ټوله د پښتنو په لاس کې. محمود خان چې دا نارې شروع کړې، بلوچستانو چورت وایي چې زموږ کاروبار ګرده داسې دی کوي. نو هغه خلک یې په وهلو جایدادونه ځینې واخیستل، د ټولو بلوچي پښتنو علاقو سره وایستل. دغه رقم په کراچۍ کې وشوه. په کراچۍ کې محمود خان ایم کیو ایم ته اخطار ورکړ. ایم کیو ایم ته وویل چې خبردار ستی د هر بلډینګ لاندې زما دفتر دی درته، که ته یې ورته وکتل بیا به مو خیر نه وي. هغوی چې چورت ووایي چې د هر کوټوال هوټل و، هغو ته لرګي ونیول، څوک یې مړه کړل، څوک یې پسې واخیستل، کاروبار یې ورته درکړ. پرون بیا نن درېیمه چې په اسمبلۍ کې دی ودرېدی، اوس په دې کې ضرورت چې شپېږ بلوچستان په خپل غم اخته دي، پر پښتانه هم دغه حال دی. کوټه د چا؟ کوټه خو هغه خلک چې اوسېږي د هغو ده. څوک جایداد لري، څه رقم کوټه زما ده، یا څه رقم کوټه د بلوچ ده. نو دلته خبره دی دا چې هر وخت چې یو شرپسند د خپل ځان توجه خلکو ته رااړي، نو هغه دغه رقم حرکتونه کوي. زه د دا ټوله پښتانه څه پوښتنه کوم چې محمود خان چې د بنیاد د سیاست د شروع کړی دی، ما ته د ده یو 5 ګټې د پښتانه په حق کې راوښیه چې پښتانه ته د دغه ګټه ورسوه. د دې بجای زیریانو سره یې مقابله وکړه، جنګ یې وکړي. یعنی په هغه وخت کې چې دوی جنګ سره کړی و، زیریانو د ده پر دفتر حمله وکړه. زه په دوبۍ کې وم، د ثناالله سره حامد ګډ د دوبۍ په دوره کې راغلی و، او دوی خپلې خنداوې خپل مجلسونه سره کول. دلته یې ټوله په غم سره اخته کړي. د ساینس کالج سره واخه، د ډګري کالج سره واخه، د یونیورسټۍ سره واخه. یعنی همیشه د دغه سړي کار پر تخریب کاري باندې، د خلکو په اخته کولو کې، د خلکو یعنی زه دې ته یقین در کوم چې ما په قلم لیکلي دي تقریبا 45 بدۍ په پښتانه په مابین کې. په هغه کې اکثره
د یو فریق سره محمود خان ملګری، په یو څو کې د دواړو سره هم دی ملګری. ولې دی چې هغه قوم، هغه خلک، هغه فریق په بدو اخته کې، نو بیا دا فریق د ده سره بیا پر یوه خوا د ده سره نشته. نو د ده خو دا پارټۍ چې ده دا یو بانډ دی، دا یو کلټ دی، دا یو ټیرریسټ ارګنایزیشن دی، دا د بزنس کارپوریشن دی چې په هغه کې 15% حصص د محمود خان دی، د ده د کورنۍ دی، په اقتدار کې راغلی دی په اربو روپۍ. یعنې زه دوی ته یقین درکوم چې ما ته رامعلوم دي په بلو ایریا اسلام آباد که تی ولد یاست، د دې په د آخري دغه کې پلاټو کې د آخري پلاټ د محمود خان د پریزیدنسي چې راورسېد، آخري پلاټ دا د ده دی، یو د دې څخه مخکې د ده دی. 15 اربه روپۍ خالي په دغه دوه پلاټو کې یا په دغه ځای کې د ده سرمایه ګزاري شوې. نو دی په خپله چې په دغه اړ کې په ټول علاقه کې نه یو د سکول جوړ کړي، نه کالج جوړ کړي، نه یونیورسټي جوړه کړه. نن زموږ اړخوان در بدره په اسلام آباد و لاهور کې په نورو ځایو کې دوی در بدره خاک په سره د خپل تعلیم دوی دغه نشي بندوبست نشي کولی چې دوی دا تعلیم څنګه وکړي. اوس په علاقه کې په کلي کې په هغه خپلو بانډو کې چې دوی ته تعلیم مهیا وای، نو دا تعلیم به دوی په ارامه کوی، په بې تکلیفه به یې کولی. دلته نو هر وخت د دوی سره په یونیورسټیو کې جنګ و جدل و، خلک یې نه پرېږدي. نو خالي دا یو نقصان چې زموږ شوی دی، یا زموږ د تعلیم اوس څو خلک به څو اړخوا به دلته راځي اسلام آباد یا په لاهور کې به سبق وایي، مګر موږ ته هلته یو شی دوی نه کوي مهیا. نو داسې دی چې دوی لږ فکر وکړي، دوی په کاروبار هم پوهېږي، په ژوند هم پوهېږي، په هر شي پوهېږي. اوس زه دوی څه دا پوښتنه کوم، دغه د محمود پر خبره که موږ د ده ملګري شو یا په دا کې موږ د ده سره لبیک ووایو، دا کوټه خو صحیح ده، کوټه خو دی په جنګ و په جدل و په خانه جنګي، دا خانه جنګي ده، په دا به دی دا کوټه راوګرځي یا به نه راوګرځي، خو د ده هغه اوس حیثیت هم نشته، دی یوازې دی. اوس په دغه جنګ باندې دی خلک سره یوځای کېږي. دا دی لکه کوم وخت چې پر میزان چوک باندې ده یو کاروایي وکړه، خپل 4 کسه یې مړه کړه، د هغه په بدل کې په حبیب ناله کې دی وغورځېدی، ولاړې کابل کې کښېناستي، د هغه د څه پیسې راوړلې، د هغه څه خپل کارونه کول. نو اوس دغه شیان چې تاسو سره وسنجوئ، که په کوټه کې یا دا زموږ خدای نخواسته د بلوڅ سره په دغه طریقه باندې لاس وموږدي، اول خو ته د کراچي فکر به پرېږدې، ولې ټوله لار په بلوڅ ده، کوټه، خوزدار، کراچي، بله لار د سکر، کوټه، سکر، کراچي، درېمه کوټه، لورلايي، ډېر غازي خان، پنجاب. دا درې سره لارې پر بلوڅان دي. ستا بجلي پر بلوڅانو، بلوڅانو سره زما دغه ولې راشي، زما خپله مځکه ده، د ده خپله مځکه ده. بلوڅ نارې وي چې ته زما ورور یې، ستا سره زما هېڅ توپیر نشته، ستا سره زما یوه خبره نشته. یعنې ته د دې څه اندازه ولګوئ چې دا سړي دا نور ګرڅه پرېږده، خالي چې د مردمشمارۍ د بایکاټ کړی دی. یعنې 20 کاله د 20 کالو ځوانان چې په هغه وخت کې الکوان وو یا مردمشماري کې راتله، هغه الکوانګر د پاتې شو. یعنې دغه یو نقصان چې هغه په 15-20 لکه نفوس زه نه درکوم. بیا ډسټرکټ جوړېدی، دا زما په یاد دي د چمن د پښین ډسټرکټ جلا جوړېدی. دغه پښتونخوا په میاشتو میاشتو بیا د دې ګرڅه نه منو کښېښودل شو چې موږ نه منو. یعنې هر شی به راغلی ترقیاتي، هغه به دوی نه مني. یعنې اوس هر شي الوکیشن، د تعلیم کوټه، د ترقیاتي کارو، د هر شي کوټه پر ډسټرکټ ده، پر ډسټرکټ باندې دا شیان راځي.
نو ډسټرکټ چې تا نه وماني 10 کاله یا 15 کاله په دې کې تېر شو یو ترقیاتي کار په هغه ډسټرکټ کې نه اوس په هغه علاقه کې نه اوس نو داسې شیان باید چې موږ ته وګورو موږ ته په دې کې سوچ وکړو مخالفت د یو چا پر خپل ځای دی مګر دا په دلایلو خبره کول په دلایلو قانع کول د چا دا مهمه ده یا ته ما پوه کړې چې زه غلط وایم خو نور وخت مې نه اخلم لږ فکر وکړئ چې څونه موږ ته تاوان رسېدلی دی نو آیا موږ نور هم غواړو چې تاوان د غاړې کښېږدو د یو نفسیاتي مریض په خوله باندې موږ د بلوڅانو سره اوس یې ضرورت څه شو د دې ضرورت څنګه پېښ شو نو بل زه یو پیغام د دغه ویډیو په توسط تحریک انصاف ته ورکوم چې دغه سړی چې کوم سټی پلیټ فارم استعمالوي باید چې دا سړی تی د خپل پلیټ فارم سره یا ایسته کوي یا پر د باندې قدغن ولګوي پر د باندې پابندي ولګوي چې د تحریک انصاف د ایجنډې مطابق کدی خپل خبرې کوي صحیح ده کدی د تحریک انصاف پلیټ فارم استعمالوي او د قومو تضحیک کوي د قومو مقابله کوي قومو ته خپل استحقاق چې دوی ته حاصل دی د هغه مخنیوي کوي نو باید چې تحریک انصاف یا د داسې لارې دوی کې یا تحریک انصاف به هم په دغه رقم کلټ تنظیم باندې دی مشوره کېږي او د محمود په خوله که تحریک انصاف دی چلوي نو د تحریک انصاف خپل حیثیت به ختم وي او تحریک انصاف به بیا یو ځای هم نه او دغه سړی دوغلې سویپالی دی چې د چا سره دی ملګری شوی دی هغه یې خوار کړی دی هغه یې بدربدره کړی دی د فضل الرحمن مثال راواخه د نور محمد طریق دا راواخه د حافظ الله امین دا راواخه ببرک کارمل دا راواخه د ورس دا راواخه د ورس ملګری شو ورس دربدره دا اوس که یو ښه کار وشي د امریکا ملګری شوی دی نو که دا له غزاره کړه نو بیا موږ دته لږ شابوشی هم ورکړو چې شابوش ته دغسې بدتالې تور تندی نه دی چې د هر چا ملګری شي هغه خوارې هغه دربدره کوي واخر دعوانا الحمدلله